ډېرو محترم مسلمانانو، عرفه کله ده؟ عرفې څه برکت دی او د عرفې په ورځ د روژې څه فضیلت دی؟ دا ډېره غټه موقع ده زما او ستاسو د حاجاتو پوره کېدو او زما او ستاسو محترم مسلمانانو د مشکلاتو اسانېدو ډېره بهترینه او دا موقع بار بار ګورې نه راځي. دا موقع په کال کې یو ورځ وي. د عرفې دا ورځ ډېره په ټولو ورځو کې د عرفې ورځ ډېره بهترینه ورځ ده. یو د جمعې ورځ ده، خو د جمعې نه هم زیات فضیلت د عرفې دی، ځکه چې په دې باندې حاجیان حج ته ځي، خپله وضحیه کوي. لهذا کم مسلمانان چې حاجتمند دي او حاجتونه یې نه پوره کېږي، نو د عرفې ورځ وپېژنئ. ما بل ورځ هم یو زنانه نه دا خبره اورېدله چې عرفه په دې ورځ ده، یعنې د هغې د علم مطابق هغه په غلطه باندې وه. نو لهذا تاسو ته صحیح د عرفې ورځ ښیم چې کومه د ورځ د عرفې ده، په دغه ورځ باندې کم اعمال کول پکار دي او په دغه ورځ باندې کم حاجت د الله تعالی نه غوښتل پکار دي او په دغه ورځ باندې کم وظیفه کول بهتر دي او په دغه روژه باندې الله تعالی کم ثوابونه او انعامات ورکوي. نو محترم مسلمانانو، دا ورځ تاسو ضایع نه کوئ، دا ورځ تاسو وپېژنئ. نو چې تاسو کله وپېژندل او فضیلت هم واورېدل، د دې ورځې برکات هم واورېدل، نو تاسو ته به شوق پیدا شي او ډېره بهترینه ورځ ده. که نه زه تاسو ته اوس ویم انشاءالله تاسو به هر سړی دا شوق او تمنا لرئ چې دا روژه هم زه ونیسم او دا ورځ هم زه خپله کړم او په دې ورځ باندې عبادت هم کوم. لهذا دا وظیفه را سره پوره واورئ، دا خبرې را سره واورئ، انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. الله جل شانه هم خوشحاله کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، کو افغانستان کې دی او کو پاکستان کې دی، څونه مسافر دی، کو د وطن دی او کو د غیر وطن کې دی، الله تعالی د ټولو مسافرو اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. او هغه مسلمانان کم چې بهر ملکونو کې دي او مسافر دی، الله تعالی دغه مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. او یو ورور درخواست کړی دی چې د ملک افغانستان د فاره مسلمانانو د فاره د خصوصي توګه باندې دعا وغواړه چې الله تعالی دوی اتفاق اتحاد نصیب کړي. ټول مسلمانان زما خویندرونه افغانیان الله تعالی د هغوی ته اوږده زندګي ورکړي او الله تعالی دې دوی ته اتفاق اتحاد ورکړي او الله تعالی دې ورته کامیابیانې د دواړو جهانونو ورکړي. محترم مسلمانانو، نو زموږ ټاپک چې کوم دی هغه د عرفې دی، چې عرفه کله ده، د عرفې په ورځ روژه نیول څنګه دي او د عرفې برکت او فضیلت څه دی، نو دا خبر انشاءالله تاسو ځان سره نوٹ کړئ. محترم مسلمانانو، ګوره عرفه څه ته وایي، مې دا خبره یاد کړئ. ډېر مسلمانان په دې غلط فهمۍ کې دي چې عرفه بس په کوم چې په مکه کې د عرفات ورځ وي، یعنی حاجیان عرفات ته ځي، نو تاسو دا فتره ده چې په سعودي عرب کې اختر هغه د جمعې مبارکې په ورځ باندې دی. صحیح شوه، د جمعې په ورځ باندې اختر دی، غټ اختر. نو لهذا عرفه د زیارت په ورځ شوه. نه، دا خبره محترم مسلمانانو د هغوی دپاره مختص ده، دا زموږ دپاره نه ده. خو یو انسان وایي چې یاره عرفه د زیارت په ورځ ده، یعنی د سعودي عرب سره ده، سعودي عرب د جمعې په ورځ اختر دی، نو یو اختر نه یو ورځ مخکې د هغوی عرفه وي، نو لهذا زموږ هم د زیارت په ورځ ده. ډېر مسلمانان داسې دي، نو روژه هم ځان له خراب کړي، عبادت هم ځان له خراب کړي او په غلط فهمۍ کې پراته وي. نو محترم مسلمانان، ګوره نبي پاک سلام فرمایي چې کله تاسو دغه ولیدله که نه سپوږمۍ، په هغې اختر کوي، په هغې روژه کوي. صحیح شوه. نو دا میاشت هم محترم مسلمانانو د عرفې دا ورځ چې کومه ده، نو دا د هر ملک سره دې فضیلت. عرفه څه ته وایي؟ نهمې ذوالحجې ته وایي. نهمې ذوالحجې ته. نو زمونږ د پاکستان نهمه ذوالحجه چې ده د جمعې په ورځ باندې راځي. زمونږ د عرفې ورځ او نهمه ذوالحجه د جمعې په ورځ باندې ده، او په هر ملکونو کې هر ملک خپل اعتبار وي. د سعودي عرب د زیارت په ورځ ده او زمونږ د جمعې په ورځ ده. نو که یو انسان دا ووایي که نه، زنانه دا خبره کوله چې یاره د زیارت په ورځ عرفه ده او د جمعې په ورځ نشته دی، او د جمعې په ورځ چې چا روژه ونیوله نو هغه ته هېڅ ثواب نه میلاویږي. لهذا موږ ستاسو خیرخوی، زموږ په خبرو باندې ستاسو یقین دی، او انشاءالله موږ به تاسو ته منګړتې خبرې نه کوو، د حدیث او د قرآن خبرې به کوو. موږ ستاسو ذمهواران یې انشاءالله په هر اعتبار سره. که تاسو ته موږ غلط څه طریقه وښودله، غلطې خبرې هم درته وکړې، نو هغه موږ ستاسو ذمهواري. لهذا د جمعې په ورځ زموږ عرفه ده، را روانه جمعه، د خیالي په ورځ زموږ اختر دی. نو زموږ د جمعې په ورځ عرفه ده، د سعودي عرب د زیارت په ورځ. اوس که چا د زیارت په ورځ روژه ونیوله، د جمعې په ورځ یې ونه نیوله، نو دا انسان د غټ خیر نه هغه لاس ووینځل. لهذا
خپل ځان کې دغه پیدا کو صلاحیت پیدا کو او په دې خبرو باندې عمل وکړو چې زمونږ د عرفې ورځ دا د جمعې په ورځ د جمعې په ورځ تاسو خامخا روژه ونیسئ ځکه د جمعې په ورځ چې چا روژه ونیوله ده 9 ذوالحجې باندې عرفې په ورځ باندې د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان تیر شوي کال ګناهونه او را روان کال ګناهونه الله جل شانه معاف کوي او دا داسې معاف کوي چې دې خبره کې هیڅ شک نشته دا حقیقتا الله تعالی معاف کوي نو موږ محترم او ډېر ګناهګاران یو ډېر ګناهونه رانه شوي دي ټول مسلمانان دی الله تعالی د هغه ګناهونه معاف کړي لهذا سبا د جمعې د ورځې روژه فرق نږدی او خامخا روژه ونیسئ شوه بله محترم مسلمانانو دا ورځې شپې داسې د برکت او د فضیلت والا ورځې دي چې په دې ورځ باندې الله تعالی قرآن کې قسم خوړلی دی والفجر وليال عشر الله تعالی وایي په سحر او په دې 10 ورځو مې د قسم وي کومې 10 ورځې دا 10 یادې دا کومې چې اوس د غټ اختر د ورځې دي نو لهذا د جمعې په ورځ باندې روژه ونیسئ او الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي ډېر برکات برته الله تعالی درکړي او په دې باندې وظایف هم کوئ نو تاسو محترم مسلمانانو د شکارو کوي نن ورځ یا سبا ورځ د زیارت ورځ چې ګوره د ټول نه بهترینه وظیفه کومه یوه ده 2 رکعاته صلات حاجت مونځ 2 رکعاته صلات حاجت مونځ چې کوم انسان وکړه په یقین سره په توجه سره نو الله تعالی څه فرمایي انسان د ټولو حالتونو نه زیات نږدې په کوم حالات کې د سجدې په حالات کې ماتوي انسان چې د سجدې په حالات کې الله تعالی ته پروت وي که نه خپله پوز او تندی الله تعالی ته مږي او الله تعالی نه خپل سوال او زاری او مینت ته کوي اوښکې ورته توی کوي نو الله جل شانه د انسان حاجات پوره کوي د انسان مسلې ختموي لهذا زمونږ یقین ختم شوی د الله تعالی په ذات باندې نو خپل یقین و محکم ساتو وظایف جاری ساتو ان شاء الله نه بفرګو د الله تعالی در به نه فرګدو الله تعالی رحیم او کریم ذات ته په ټولو مسلمانانو باندې دغه رنګ ان شاء الله دا عمل تاسو د ځان سره نوٹ کوي ان شاء الله دا عمل وکړئ الله تعالی مو خوشاله ساته الله تعالی مو آباد لره الله تعالی مو کامیاب لره الله تعالی مو د دوانو جانو خوشحالۍ عزتونه راحتونه کامیابی نصیب کړه پرون هم د لمن ختم کړی د سورت رحمان په مدرسه کې نن هم اخیری ورځ ده زموږ د مدرسې چوټیانې کېږي نن اخیری ورځ ده ان شاء الله تاسو ته به دعاګانې ډېرې ډېرې وکړو او تاسو ته به ان شاء الله ختم ان شاء الله نن کوو نو سوچ به کوم چې کم ختم درته وکړم اخیری ورځ ده د برکتونو میاشت ورځې دي نو ان شاء الله یو برکتي ختم د تاسو مسلمانانو مسافرو ته حاجت ترمند ته کوم چې الله تعالی به تاسو حاجتونه پوره کړي تاسو مشکلات به الله تعالی آسان کړي بلا د لحاظ خبره قابله خبر هذا چې محترم مسلمانانو کله هم چې قرباني وکړئ نو څوک چې قرباني کوي زما دا غږ څوک اوري نو دغه غوښه 3 ځایه تقسیموئ ښه دا مستحب عمل دی ځکه چې ډېر غریبانان په کال کې هم غوښه ونه خوري ډېر مسافر چې دي هغه غوښه ونه خوري لهذا هغوی صفه کې په 3 ځایه تقسیمه کړي یو ځان لپاره یو رشتهدارو دپاره یو غریبانانو فقراو دپاره ان شاء الله دغه طریقې سره خپل ځان له غونډه نه سنبالو فریجونه دې نه ډکوو نو د بسنګ چې زمونږ زړه کېږي پته مو یې د قربانۍ خوشحالۍ دي د اختر خوشحالۍ داسې نور مسلمانانه